أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورة آل عمران شروع ابتدا کی مسئلہ توحید اور پا عقیدہ دا یہود دا نصرانیانو چاگی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی یا ابن اللہ ہوئی داغی پا خلاف کی دلائل پیش کرو چاگا نا الہ نا ابن اللہ بلکہ دا اللہ بندو کتاب کے چرتا داسی خبر راشی چاگا دا کم چے واضح مضمون والی داغینا برخلاف کاری بازی داسی چاگا پٹ مراد والی نو دا دے رجوع با آغی ظاہر مراد والتا کولے کی گی. بعض خلق بداسی چی آغا با شکوک و شبہات پیدا کی خلق با بدزنہ کی نو شکوک و شبہات دا با دا چاکاری دا با دا اہل زیغ و کاری پا حقیقت بانے صرف اللہ پوئی گی کم چے کلک پا علم کی دی ناغوی چی آمنا بھی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب اور ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا دا دعا تذکرہ وا چی کل دا سی خبری کی گی نو تاسو با سکوئی دا اللہ نا ہدایت غواړی کلکی دل غواړی استقامت غواړی دا اللہ نا دا اللہ رحمت غواړی. قیامت ورځی تذکرہ پکیم اوکړه قیامت ورځ را روانه ده بیا تذکرہ دا دیم وا چې کم خلق آغا پشان و شوکت کی راغلی مال و دولت بانی غردی نو دغا مال و دولت با دیل اس پیدور نکی کله چې ایمان نشتی نو مال و دولت د فرعونیانو آغی تکذیب کرو نو تباشو نکدی تکذیب کو نو دیب ہم تباشی آخری زی جہنم دے داغی تذکرہ اکڑا دنیا کی مم مغلوبی آخرت کی ام دغسی وزدیزی نا دا مخ کی چکما خبر اکڑا مال دولت دے اولاد دے گنا گنا دا اس پکار نرازی سخلکوں چاگا ډیر پشان و شوکت کی راغلیو پا ډیروالی کی راغلیو بل طرف تا لک خلقو او مسلمانان لگو او کافر ډیرو د دې د یو بل سره مقابله شو جنگ شو پاغه جنگ کې مسلمانان چې ډیر لګو اغي فتح ومندا او هغه نور شکست خوړو دیر شے مال غنیمت میلاو شو او کافران مغلوب شو داغینا او یا کسان او جلے شو او یات قیدیان شو. جنگ بدر واقع ذکر کئی غالب بسو کی جنا اللہ پنیز مائے سو غالبی اغب غالبی کم یو زڑے دنیا کے مال و دولت و سرد ہے اولاد و چاکر و سرد ہے نوکر چاکر و سرد ہے نو دا دا کامیابی شینه ده نو داغی تذکرہ کئی بیا ورپسی تزہید فی الدنیا او ترغیب الی الاخرہ
دا غي تذکرہ کوي خلق په دنیا کې په دې پسې ورپسې دي په ډول ډال پسې ډول ډال د څه شي د خزو زامنو د مال د سرو زرو د سپینو زرو د آسونو د سارو د پټو وغیرہ وغیرہ او دا خو دنیوي شی دی دا خو پناه کیدونکي شیزونه دي په دې باندې تغره کېږم د دینه د غوړه شیخ هم هغه جنت ته د الله رضامندیا ده دا غي تذکرہ کوي قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا یقینا نشته تاسو د پاره نه فی فئتین التقطا باغ دو ډلو کې چې یو بل ته مخامخ شوي دوه ډلې وي پای کې تاسو نن د پاره نه خشتي عبرت د تاسو د پاره پکې عبرت شتي فئه تقاتل فی سبیل الله یو ډله و چې جنگ د پلار د الله کې و اخرى کافرۃ نو بل ډله کافر و يرونهم چې لیدل دی دوی لرا مثلهم د چند دوی رأی العين دسترګو پخکار په ظاهری نظر باندې دسترګو په لیدو باندې حقیقت یو سو لیدل بل سو دلته يرونهم مثلهم ضمائر دی ضمیر د يرون کې ضمیر د فاعل له نا چا تراجه ده بیا مفعول له پکې نا مفعول چا تراجه ده بیا مثلهم د دې هم نه څوک مراد دي پدې کې خلکو مختلفه خبرې کړلې کله وی یو حال د جنگ د ابتدا د یو د منځ ده نو د جنگ په آخر کې د جنگ په منځ کې سورۃ انفال کې مرازیال تکي الله یقللکم ويقللهم الفاظ راضی تاسو کم کړی داغي په نظر کې او هغه کم کړو تاسو په نظر کې د لپاره چې الله کوم اراده لري چې هغه پوره شي دلته مختلف ضمائر مختلف خلقو تراجی کې دي يرون کې ضمیر د فاعل له نو دا یات مراد کافر دي یا مؤمنان دي بیا هم ضمیر د مفعول له نو دینهم دوه مراد کې دي شي مؤمنان تیم مراد کې دي شي کافر تیم مثلهم کې دا هم ضمیر چې ده نو داوم دیکھم دا دوه احتمالات دي ولې دا کې ویل کېږي وایي ضمائر چې دا مبهمي چا تراجه ده ار چا ترا کې دي شي کله چې چا تراجه شو نو بیا هغه بیا معرفه شو نو تقاتلوا فی سبیل الله جنگ کا په لار د الله کې او اخرى کافرتون نو یو ډله د الله په لار کې جنگ ده او اخرى کافرتون او بل ډله کافر وا يرونهم لیدل د مسلمانانو د کافرانو لرا مثلهم دوچن خپل کټول زمایر راجه کې مسلمانانو تا نو داسې بشي لیدل د مسلمانانو خپل ځانونو لرا مثلهم دوچن خپل نو دلته کې دی وو 313 عام چې څنګه لیکي اگر چې بعض خلک وایي پکې چې لیست کې لیکل شوی دی 313 لیکن چې اکمل دغه شامل دي هغه د رقم دی لګ یو څو کسان پکې د عذر په بنیاد باندې پاتې شيو ناوت بیا هغه کټکې انور وو 313 نا کم چې کټکړې شي دي نا غم داسې ولګه د دې سره ملګری
نو يرون ضمیر د فاعل هم مومنانو تراجه د مفعول هم مومنانو تراجه نو يرونهم لیدل بدی مسلمانانو د خپل مسلمانانو لرا خپل ټولګي لرا مثلیهم د چن خپل نو چې هغه 313 دي نو خپل ځان وته دومره ښکارې د لکه 626 د چن شو کا دویم دا يرونهم مثلیهم ضمیر ټول کافرانو تراجه کا مطلب بداشي يرونهم لیدل د کافرانو خپل کافرانو لرا مثلیهم د چن خپل نو کافران الته زر کسانو نو ځان وته د چن ښکارې دو نه مطلب ځان وته 2000 ښکارې دو دبل شانم کی يرون کې ضمیر د فاعل یو تراجه او ضمیر د مفعول بل تراجه نو يرونهم لیدل د مسلمانانو د کافرانو لرا مثلیهم د چن خپل نو کافر وته دومره ښکارې ده لکه 626 حال دا چې هغه زر کسانو الله کم کړو لګال د سورته انفال ماته وې 44 نمبر آیات کې حالت راځي چې هغه هم کم کړه تاسو هم کم کړئ ليغزي الله امرا كان مفعولا دې پاره چې الله چې کوم فیصله کوي چې هغه وشي کوم خبره چې الله کوم فیصله کوي بس هغه کړه شوی دا ختم شي خبره فیصله شوی نو کارم شوی دی نو اخرى کافرۃ يرونهم مثلهم دانګه یو ضمیر یو تراجه کنو بلبل تراجه کا يرونهم لیدل بده مسلمانانو د کافرانو لرا مثلهم دچن داغي نو چې دوه درو د کار دا لګا کله چې ګڼ شي نو ګڼډیر شي وي هغه خلو وبکی وشيخه ډیر شي خلک راغلي خلو وبکی وشي یا يرونهم لیدل دی کافرانو دی مسلمانانو لرا مثلیهم د چن خپل نو دی غزرو نو د مسلمانان هغه ته زرخ کا 2000 ښکارې دو نو چې 2000 او تخکار شو پسونو کې رو پرې وته نو چې کله به هغه راغله نه دا چر وسره کو کنه د جنگ مختلف حالتونه کله ابتداء او کله منځ او کله اخر رأي العين دا سچونو دا دسترګو پخکارو دسترګو پلیدلو والله یؤید بنصر من یشاء الله تایید کوي الله مضبوطی الله امداد کوي خپل الله مضبوطی خپل امداد سره چاله چوغواړي ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار یقینا پدې کې خامخا عبرت ته د پاره د عقل د خاوندانو مخکې وی د عقل خاوندان پناه اخلي دل دوی عبرت ته داغي د پاره د دین عبرت اخلي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین ډول شه د خلقو د پاره د خلقو دا ډول شه د حب الشهوات من د خواهشات من النساء د بیاننا والبنین د زامننا والقناطر المقنطره او د خزانو جمع کړي شونا من الذهب والفضه دا خزانه د سشي د سروز او د سپینو زرو والخيل المسومه او غاسون سرب یا زو خیل المسومه سربینو بیا خستم کاری جاړو کې بګناوتل بیا بوت کاری یا خیل مسومه هغه معلمه هغه اسونه چې هغه باندې نخي لګېدلی خسته کړي ولنعام یو ساروی والحرس او پټي دی فصلونه دي ساروی دي سمره دی الګا سمره میخي ساتي
نو فخر په انداز باندې موږ خو دومره میخې ساتو په دې باندې زموږ کار نه کیږي وي کله سوی او کار کیږي موږ بعض خلک لګیا خرڅي نو ساروی دی پټی دی مال و جیداد دے ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دے دا سکا دا دے ژوند دنیوی دا فائدہ د ضرورت د ژوند دا د دنیا د ژوند ضرورتونه دي دا بیبیم دا نو زامنوم دی نو خزانیم دی نو سراس پی نمو سورلیم دا خیل مسومه ولنعام سارویم دی والحرس پټیم دی دا ټول د ضرورت سيزونه دي لیکن چې کله د دې نه زینو دا به پاتې کیږي تبال ته کې داسې زیات ته چې حالت کې به د دې ضرورت نه سراس پی ته ضرورت نه ال دغه اسونو ته ضرورت نه سارو ته پټو ته ضرورت نه ذالک متاع الحیات الدنیا دا سچی دی دا سامان دے دا فائدې د ژوند دنیوي متاع باز وي سکا دوی اسی سکل دین او دنیا دا سچی دی خو سکل سړی اوس سب فائدہ حاصل کی سورزی تیری شي سړی ته بیا تاسو کې څنګه چلو وای دا خوب لیدلو نو دا خوب لیدو د ښکاری وای غواړي سکا ونو واسي اوسه کلا خوني اوسه که بس ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب او دا الله سره ډېر خپل ټیکانا الله سره ډېر خپل زید د ورتلو زید ډېر خده هسته زید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم وتوایا تاسو خبر درنکم بخیر من ذالکم د دینه د غورا دغه خزانی دی اسراس پن وغیرہ دی د دینه د غورا شی ونخم چا د پار للذین اتقوا دا کسان د پار تقوا اختیار کړل عند ربهم د دې طرف سره سری جنتون دی تجری من تحتها الانهار چې بهږي بلاندې داغینه نهرونه خالدین فیها همیشه پای کې وازواج مطهره او بیان وي پکې پای کې ساتلې شي ورضوان من الله اور رضامن تیا بيد الله طرف نو الله بصیر بالعباد الله لیدون کې په خپل بندګانو باندې ته دنیا د نعمتونو ګوري الته الله رب العزت صاحب جنتونه تیار کړلی دلته کې چې کوم باغونه دي پټي دي نو بده کې د غواړي دا چې د دې عبودي خپلي الته کې الله وی باغونه دي تجری من تحت الانهار چې وایي کې بلاندې داغې نه نهرونه الته کې شین دشته شین باغ ده وببکې مخبل بهږي خالدین فیها بلدا چې همیشه وي پاره کې دغه خلک پاره کې همیشه څوک جو د جنت تور یو پیر ورننه وات بیا راوتل نشتی خالدین فیها همیشه وي پاره کې دی وینو یوازې به مصالح وینه نواز واج مطهره بی بیان وی ډیر شي څومره دي نو ډیر دي کنه ازواج دي یو دوا درې سلور نه دي ډیر دي وازواج مطهره بی بیان پاکه ساتل شي د دې نه خواته بل یو شی دی چې ورزوان من الله دا رضامندیا د الله د طرف نه بومي نو بل ځکه وی ورزوان من الله اکبر رضامندیا د الله د طرف نه خوري لوی دا چې د الله رضا حاصل شي بد دې نه بل غټ نعمت نشتی الله رب العزت د طرف نه اعلان وشي زستاسنا راضی شم فلاسقط ابدا وز بدین رست استاسنا خپکیګم نه دنیا کې خفغان راضی ولې دنیا کې کله سره عملو کی داسې چې هغه د ګناهکاری هغه باندې الله خپشي توبه سره وباسي نو الله بیا خوشاله شي بنده واپس شو ورضوان من الله او رضا من تیاد الله طرفنا دغه خوشالیان یالته کې ملاویږي والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکو په خپل بندګانو باندې دلته دنیا کې خلق سا عمل کوي جنت د پاره کې کې جهنم د پاره کوي
اخلاص باندې چې څومره اعمال کوي نو الله رب العزت په لیدونکو دی، الله به بدل ور کوي. بل دا خلک داسې دي الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، دا کسان دي دا بندگان دا الله وی دا زما بندگان دي کنه بصیرهم بالعباد، دا بندگان آ کسان دي دا الله چې کوم بندگان دي خالص بندگان. یقولون دی وی ربنا اننا آمنا، اے زمونږ ربا یقینا موږ ایمان راوړل، فاغفر لنا نو موږ ته بخنو کی، ذنوبنا زمونږ د ګناهونو موږ ته بخنو کی، یا فاغفر لنا ذنوبنا پرده راواچې موږ باندې زمونږ د ګناهو په ګناهونو ګناهګار یو، نو الله پرده را باندې راواچې خلکو ته یو ذلیل او رسوا نه کی. قیامت کې هم داسې وي الله رب العزت به یو سړی راوغواړي پټ به کی و دیو بندا په دنیا کې تا دا ګناه کاو ما تا باندې پردا چول وا نن د باندې پردا دزا ما بخله قیامت کې هم نه رسوا کوم دي خلکو ته دا نه ښکارا کوم چې دنیا کې د کول. نو ربنا اننا آمنا، اے زمونږ ربا موږ یقینا موږ ایمان راوړل، فاغفر لنا نو بخنو کې موږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو، وقنا عذاب النار او ساتي موږ د عذاب د اورنا، عذاب د اور نه موږ وساتي. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. مخکې وی والله بصیر بالعباد، الله لیدون کې په خپل بندگانو باندې د بندگان د الله سریه صابرین صبر کوونکي دي، والصادقین او دارشتونی دي، والقانتین او دا تابعداري کوونکي دي، والمنفقین او دي خرج کوونکي دي مال لګي د الله په لار کې، والمستغفرین بالاسحار او بل صفت بګی دا دی چې دی استغفار وونکي په وخت سحر کې او د پېشمنی کې اسحار د پېشمنی په وخت کې دی استغفار کوي، بخنه طلب کوي د الله نه، الله نه معافي غواړي، الله ته رجوع کوي. نو دا بندگان د الله چې دا داسې خلک دي صبر کوونکي دي، صبر کوونکي دي، نو رښتونی هم دي، رښتیا وایي هر ځای کې رښتیا. والقانتین او تابعداری کوونکي دي، والمنفقین او دي خرج کوونکي هم دي. یو خبرې صابرین او صادقین والقانتین دا درې صفاتونه دا د بدن دي، صبر بکې په بدن پسړو، والصادقین رشتیا به په خله باندې، والقانتین او تابعدار به په اعضاء او جوارح باندې. نو والمنفقین دا صفت د مال له، منفقین خرج کوونکي دي د مال، والمستغفرین بالاسحار او دی استغفار ویونکي دي په وخت د سحر کې، په وخت د پېشمنی کې، هغه وخت کې دی را پاسي استغفار کوي، دا د جبې عبادت. نو دې ځای باندې بس قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا، یقینا نشته تاسو د پاره نخا عبرت فی فئتین په دوه ډلو کې التقطا چې اول ته مخامخ شو، او دوه ډلې اول ته مخامخ شوې، فئتون تقاتل فی سبیل الله، یو ډله جنگي د پلار د الله کې، و اخرى کافرة نو بل ډله کافر، او يرونهم چلیدل دی دی لرا مثلهم د چند دی رایل عین د سترګو په ښکار. والله یؤید بنصر من یشاء، الله تایید کوي، الله مضبوطی، الله
یؤید بنصری مضبوطی په خپل امداد سره من یشاء چاله چې وغواړي ان فی ذلک العبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې خامخا عبرت ده د پاره د عقل د خاوندانو زین للناس حب الشهوات ډولی شه د خلقو د پاره حب الشهوات مینا د خواهشاتو من النساء د بیبیاننا والبنین او د زامننا والقناطر المقنطره او د خزانو جمع کړي شونا من الذهب والفضه د سرو زرو د سپینو زرو والخيل المسومه واسنا سار بسارب ولنعام يسار والحرث او پټي ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان د ژوند دنیوي دا ضرورت د ژوند دنیوي ضرورت وو کې سړی استعمال کی به گزار کی آیت وی متاع والله عنده حسن المعود الله سره دا ډېر خپل ټکانا والله نبئکم بخیر من ذالکم وتوایا خبر درکم تاسو لا په غره د دینام للذین اتقوا دا کسان د پاره تقوا اختیار کړل عند ربهم د دې طرف سره جناتون جنتون دی تجری من تحت الانهار چې وی ګلان دي داغین نهرونه خالدین فیها همیشه وی پای کې همیشه ازواج مطهره او بیبیانی پاکي ساتل شي ورضوان من الله ورضا من تیاد الله د طرف نو الله بصیر بالعباد الله دې لیدونکو په خپل بندګانو الذين يقولون دا کسان دي چې دی وای ربنا اننا آمنا از موږ ربا یقین موږ ایمان راوړل فغفر لنا نو موږ تبخنو کې ذنوبنا زموږ د ګناہوں وقنا عذاب النار ساتي موږ د عذاب د ورنا الصابرین دا بندگان کړه خلق دي یا الصابرین والصادقین آپرین او شاباشه دی په صبر کوونکو باندې والصادقین پرشتونو باندې والقانتین او تابعداري کوونکو باندې والمنفقین خلقو باندې چې هغه خرج کوونکي دي والمستغفرین او دی استغفار کوونکي په وخت د صاحب پښمنی کې په دې باندې دې د پاره د دې مدح د دې صفت ته دا پکې د دې خو سوای مو دا خو نیک اعلی خلق دي صابرین صادقین قانتین منفقین او مستغفرین پنځه صفات پکې ذکر کړه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق